الحمد لله الحمد لله الذي لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا سيدنا وأكرمنا وأبجلنا وأنجبنا وأشرفنا وأغيرنا وأخبرنا وشفيعنا وشفيقنا ورفيقنا وحبيبنا خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلائق سيد العالمين وأكرم المصطفين سيد العالمين وأكرم المصطفين المقربين إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، والكعبة قبلة والقرآن إماما والمسلمين الموحدين إخوانا، وبأبي حنيفة مسلكا وبجماعة شاعة التوحيد والسنة تنظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما گرانو عزتمندو اوریدونکو، نن د جمعې مبارک ورځ ده. د تیرې جمعې داسې مونږ یو موضوع په مخه کړې ده
او ما تیر جمعه ویلو چې انشاءالله دا موضوع به 15 جمعې دغسې روانې. موضوع دا وه چې علم لوی دریاب دی. په دغه موضوع باندې تیر جمعه کې د الله د توفیق مطابق من او تاسو دې آخري خبره لراغلیو چې صحابه کرام عند الله مغفور دی، الله تعالی بخلی دی. او د صحابه کرامو نرستو تابعین تب تابعین او مجتهدین رحمه الله. الحمدلله علماء خواره کړي دي، مونږ ته تیار انوړی کې ښودلې د صرف د مطالعې ضرورت دی. علماء کرامو، صحابو، تابعینو، تب تابعینو، ائمه مجتهدینو او په ائمو کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله چې دا په ائمو کې سر فهرست دی. مونږ چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نوم والو، نو کله کله مخالفین غصه شي، هغې وی نعمان سی، نعمان پکې لا چا راوستی دی، او آخر د دې نعمان څه مطلب دی؟ نو علم دریاب دی، واقعي خبره ده، خو علماو محنت او خوارۍ وکړلې. علامه ابن حجر مکی رحمت الله علیه وی د حنفي فقه یعنی د فقه حنفي سلور اساس دي، سلور بنیادونه دي. یو اساس او بنیاد قرآن، دویم سنت، دریم اجماع او سلورم قیاس اجتهاد، قیاس صحیحه. نو چې کله د فقه حنفي دا سلور بنیادونه دي، نو دا د دین د پاره هم سلور دلایل شو. کومه خبره چې زه او تاسو کوو، حق دا دی چې د دې ثبوت موږ سره په دې سلورو دلایلو کې وي. پاتې شوه معنا د نعمان، نو جواب دا دی چې نعمان د نعمت نه اسم مبالغه ده. نعمان د نعمت نه اسم مبالغه ده. اللہ قرآن کریم کے تکمیل دین تا اتمام نعمت ویلے دے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نو د ټولو نه لوی نعمت هغه تدوینو د دین اسلام چې د کم شخص نشورو شو، نو هغه واقعي اسم با مسما نعمان دی. راله چې ملا خوی که نه اوس امیانو ته ته لګیا یې نعمان سی نعمان سی. مونږ سړانده مقلدین خو نه یو الحمدلله. دویم دا چې نعمان یو قسم واښه هم دی چې د هغې خوشبویي لرې لرې پورې ځي. نو د امام ابو حنیفه نعمان په ذریعه د الله د نبي د سنت
دا الله د وحدانیت خوشبوئی چې دا په پورا عالم کې خوره شوې ده، دا په پورا عالم کې خوره شوې ده. او د بل یو امام مسلک د امام ابو حنیفه د مسلک لسمی سے ته هما نرسی ندی رسیدلی او به نرسی. دریم دا چې نعمان هغې وینې ته وایي چې هغې باندې د زندګۍ دارو مداري چې د جسم یو یو ویښته ته هغه رسي. امام صاحب نعمان دا الله د نبی د سنتو داسې تفصیل کړی دی چې د انسان د پیدایش نه تر مرګه پورې د ژوند هره وړه غټه مسله او د هغې حل یې د سنتو د نبی په رڼا کې راایستلی دی. باقی تحقیق په دین کې دا د هر کس او ناکس کار نه دی، دا د هر ټوپی کار نه دی چې هر سړی د تحقیق کوي. ځکه د هر کس او ناکس تحقیق له هم اس اعتبار نشته. ځکه انسان چې سره زر معلوموي کره کوټه معلوموي نو زرګر لبه خامخا وړي. قانون والا خبره د قانوندان منلی شي. یو خو هغه قانون دی. یو ځلې مې څو میاشتې مخکې اخبار کته په هغې کې لیکلي وي قانون وہ ہے جو جج کہے. نو ما ورته په هغه اخبار ولیکل چې نه قانون وہی ہے جو رب کہے. هغه اخبار چې د هر چا و هغې ته مې لاندې ولیکل. نو قانون والا خبره د قانوندان منلی شي. نو دغه شان د دین اسلام ضابطې به هغه منلی شي او هغه به منو چې د قرآن او سنت مونږ لپاره کومې ټاکلې او مقرر کړي. د آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې د انبیاو د شریعت مثال د موسمی میوې ده او د آخري نبی د شریعت مثال د سدابهار ګل ده. شاعر زکوی ندانم آگل خندان چه رنگ بو دارد که مرغ هر چمن گفتگوی او دارد. دا دین مونږ د رسول الله د درس پایانو را رسولی دی صحابه کرام او رسول الله د هغې باره کې فرمایلی و اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه کرام پشان د ستورو دی کم یو پسې چې لاړی نو هدایت به بیا مومم. فرمائی زما صحابو کې د ټولو نه زیات رحم دلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. د الله نبی وی د احکام الہی منلو کې د ټولو نه زیات سخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. دا الله نبی وی د ټولو نه زیات حیاناک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. نو کله فرمائی پا عدالتی فیصلو کے خ تجربہ کار
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کله فرمائی دا اللہ نبی وی دا حلال و حرام و مسائل زیات علم دا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سرو زکا استاد تخپل شاگردان معلومی کنا چه دے دورا اوبو کے دے او دے دورا اوبو کے دے دا اللہ نبی فرمائی دا طول نخکل قاری دا قرآن پاک حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کل فرمائی زما دا امت اولنے امین اولنے امانتدار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کل فرمائی دا وراثت دا مسائل ماہر زبردست ماہر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ما ته چې کله کله څوک په ټلیفون خبرو کی پلان کې مړ دی دورې زامن دی دورې لونه دی او پلانې دی دا به څنګه تقسیمیږي زه ورته یم په کاغذ لیکلي راوړه د میراث مسلې دا د موبایلونو کار نه دی ځکه ته به ما ته اوس یو څه ووایې بیا به دې بل څه لیکلي بل مفتی صاحب ته به بل څه ووایې بل ته به بل څه ووایې نو جاخه به جوړه کې زبردسته ما زه هغه مولیانو کې نیم ما له په کاغذ لیکلي راوړه زه به درله لیکلې درکم خبره خلاصه ده فرمای د الله نبی وای د میراث په مسلو کې ښه ماهر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کله فرمائی تجربه کار عالم آغا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو کله فرمائی زما پشا سوارو کے بہترین سوار حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کل فرمائی ما سرا پا پیادت لو کے زما صحابوں کے پیادت لو کے بہترین پیدل تلو والا حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کل فرمائی میل مستیاور کو ان کی صحابوں کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین میل مستیاور کو ان کے خواب کل فرمائی دا طولو نلوے حافظ الحدیث چه احادیث پا یادو یادو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل فرمائی د خپل زمانی حضرت یوسف جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دریاب دے واقعی خبر ادا کته غواړې چې ماله خو ټیم 10 منټه چا راکړی دی سیوا نشته نو په دې 10 منټو کې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د درس خصوصي شاگردان او د هغې اعزازات بیانولی شي دا 12 دی دا بیان کا 10 منټه به هم ختم شي علم دریاب دے 10 منټو بیان هم پکې شته د 15 منټو هم پکې شته د ګنټو هم پکې شته او انشاءاللہ زمونږ دا کومه موضوع چې روانه ده د 6 جمعو هم پکې شته دا به انشاءاللہ دغسې روانه که خیري که زه الله ژوندی پاتې کړم خو سر به راله نه خوږوی چې بیا په 3 مرض وایې یاره ستا د هغې تقریر څه موضوع وه
دوستانو که علم لوی دریاب دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د غټې حوصلې خاوندان د قرآن سنت د علومو پاسداران ښکلي بادرانو دغه وجه ده چې قرآن سنت کأنه هو مونږ ته د هغې نه رارسېدلی دی د الله د نبي نه 15 تپوسونه وشو علماو لیکلی دي له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى د دې آیت لاندې د الله د نبي نه تپوسونه وشوله یو ای د الله نبي وایه که نه د مکې د ځمکې د لاندې څه شی دی د الله نبي ورته فرمایي اوبه بیا ورته وایي ای د الله نبي د اوبو د لاندې څه شی دی د الله نبي ورته وایي تکه توره تیاره ده بیا ورته وایي ای د الله نبي دا دې تکې تورې تیارې د لاندې څه شی دی د الله نبي ورته وایي لوندې خټې دي بیا ته تپوس شو ای د الله نبي دا راته ووایه چې د سرا د لاندې څه دي نو د الله نبي ورته فرمایي هوا ده بیا ته تپوس شو کو ای د الله نبي د هوا د لاندې څه دي د الله نبي ورته وایي سرا لوندې خټې تپوس کوونکي ورته وایي د دې د لاندې بیا څه دي د الله حبیب ورته فرمایي لاړو علم د مخلوق ختم شو او پاتې شو علم د الله رب العزت ځکه مونږ وایو علم لوی دریاب دی الله دې په مونږ تاسو له د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي اصحاب کهف چې کله غار ته لاړل د هغې زمانې یو مشرک بادشاه اعلان وکړو وی ماته پیش کې دا د علم خبرې دي واقعي خبره ده چې امیان وی علم دریاب دی خو دا لږې لږې ملغرلې به ترې راټولول غواړي که نه د اصحاب کهفو هغه زمانه کې د هغې زمانې مشرک بادشاه اعلان وکړو ری ولې ماته پیش کړم د اصحابو د کهف نه بادشاه 15 تپوسونه وکړلو وایه ستاسو رب څوک دی اصحاب کهفو جواب وکړو ربنا رب السماوات والارض حاجت روا زمونږه هغه دی چې هغه مالک دی د اسمانونو د ځمکې بادشاه ته بیا تپوس کوي وای د الله نه سوا بل څوک بادشاه وقت شته او که نه اصحاب کهف ورته وایي موږ مدد صرف د الله نه غواړو لن ندعو من دونه الها موږ به د الله نه بل بادشاه نه منو د الله غونته د الله په شان بادشاه بل نشته بادشاه وقت ورته وایي څوک چې د الله نه سوا بل چا نه حاجت غواړي وایه که نه د هغه څه حکم دی اصحاب کهف ورته وایي لقد قلنا اذا شتتا د حق او عقل نه لرې خبره ده څومره
په ښکلي انداز کې جوابونه کوي. حکم یې دا دی چې ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله یې نه بخي. بادشاہ ورته وخاندل، ورته وی اوس راته دا ووایه چې تاسو د خپلو مشرانو ولې مخالفت کوئ؟ د مشرانو خبرې ولې نه منئ؟ اصحاب کهف ورته وی لولا یاتون علیهم بسلطان بین، دغه مشران دې په خدای توب د غیر الله باندې دلیل پیش کی مونږ ته. مشران خو صحیح دي چې مشران دي، خو شرک ورپسې تلله نشو کولی. شرک با په مشرانو پسې تلل نه کیږي. ورته وی اخري تپوس درنه کومه وایې وی اسی که مونږ د دې مشرانو بې دلیله خبره اډو ومنو نو څه چل به وشي؟ آخر څه جرم دی؟ که اډو مونږ د مشرانو بې دلیله خبره ومنو نو آخر څه جرم دی؟ اصحاب کهف ورته وی فمن اظلمو ممن افترى علی الله کذبا، جرم دا دی چې په الله دروغ ناحقه خبره ورتپله. او الله وی لا تقولوا علی الله الا الحق، حاصل دا چې الله لخپل حق ورکه، مخلوق لخپل حق ورکه. علم اگر چې دریاب دی، خو محنت د الله په دینم یو زبردست شی دی. لکه اصحاب کهفو د ظالم بادشاہ په مخ کې څنګه مدلل جوابونه وکړله، دا م یاد ساته. علم وکړئ، قرآن زده کړئ، سنت زده کړئ. د جمعې په ورځ چې کښېنئ کم سے کم څه خبره خو لمن پورې غوټه وړئ که نه انصافدارو. په دې خو کار نه کیږي چې استاد جي ناجوړه دی خو آواز یې خوږ دی. نه آواز خو د ګلنار بیګم هم خوبي مړه خوږي، دا څه خبره ده؟ آواز خوږ دی، تا ایله دا زده کړه په 1 غنټه تقریر کې چې آواز یې خوږ دی. نظام د دنیا ولې ګړبړ کیږي؟ دا م یو علم دی، په دې ځان پوهه کول غواړي. نظام د دنیا ولې ګړبړ کیږي؟ د دې غټې 15 وجې دي. یو دا چې ملیان علما خراب شي، علما دنیا پرست شي. او د پیر بغداد دغه خبره یا من یبیع الدین بالتبنا، اے خرڅونکي ملا د دین په بوسو باندې. دنیا بوس دی او تا د هغې مقابله کې دین خرڅ که. د رستم کې یو ملا ته چاوې وی ته په دم باندې 1500 روپۍ اخلې، پلانکي استاد یې خو وایي چې لرې که زه په دمونو نالم. هغه ورته د هغه به ضرورت نه، زما ضرورت دی. اوس ده سره څه کوې؟ ضرورت هم لا د چا نه. پیر بغداد وی یا من یبیع الدین بالتبنا، اے خرڅونکي ملا د دین په بوسو باندې تا پې بوس واغستل. ایو ملا ته ووایه که نه تا دم واچو د قرآن آیتونه په یو حرف باندې 10 نیکۍ دي، نو دا 10 نیکۍ دې خوښې دي که شکرانه؟ دی به زر وایي یاره پیسې به ښیي ښه.
دا خو هغه د اسکات ته یو مړي له مقبرې ته طالبان تلي وو نو هغه یو طالب ته چا د پیسو په ځای قرآن ونیوي بچې ته پکې دا قرآن واله نو هغه ورته وي قرآنونه خو ما سره ډېر شي دي هغې له د نغدې ورکې ما ته وایي چې قرآن واخله بیا قرآن هم نه اخلي که دویم دا چې د دنیا نظام تباه کېږي نو وجه دویمه مجاهد فی سبیل الله چې خراب شي جهاد کوي خو غرض مال غنیمتي جهاد زه وتی خو غرض مال راغونډول او خوړلې د کار شیله خو به یو بانه ګورې که نه ملا هم وایي طالبان وږي دي ښه طالبانو څه ونه خواړه تکړه شی ښه الله اکبر د دنیا نظام چې تباه کیږي نو کله چې جهاد د دنیا د غرض د پاره شي نو نظام صحیح نشي پاتې کېدی دریم دا چې زاهدان پیران صاحبان چې په ګوټونو کې کینې او د خلکو مالونه په ناجایزه طریقه باندې وایي پیران صاحبان زاهدان په ګوټونو کې ناستې او د خلکو مالونه په ناجایزه طریقه باندې وایي رستم د بختور ملک ته کله پکې د ډیګې پیر صاحب را پیدا شي کله پکې بل دمګرې را پیدا شي دا درز غرضي خدای مو بخه اخلم نه خو چې چا سره راکړه نو سوره شکرانه لیکي نه زه خو شکرانه اخلم نه خو چې چا سره راکړه نو همدغې ته اخیستل وایي که نه د مردان کې یو و هغه به د هډوکي مډوکي دا دمونه ممونه به یې چولو زما دا ګوته ماته شوې وه نو یو ملګري راته وی راځه دا یوه ګوته دا کچه وی بوزم دی ولا چې لاړمه داسې یو ټوکرۍ یخې وه او په هغې کې دا 10 دا 20 دا 100 دا لوټونه پراته وو ما هغه ملګري ته مې لکه دی خو ما دم کې خو شکرانه وی دې شکرانه نالي به دې ټوکرۍ ته چې چا وغورځولو مې ټوکرۍ یخې ده او نالي د سړي زویه الله اکبر د پېښور کې یو پیر صاحب و ډېره زمانه کېږي زما د نوجوانۍ دور و د هغه نوم و حضرت نواب الدین نو مرګرو بوتلما ماسخوتن ټیمو او مونږه مازیګر ورسېدو مازیګر جمع وشوله پیر صاحب جمع کې رانغی ما هغه ملګري ته مې لکه هغه پیر صاحب به زه کله وینم ما خو رانغی جمع له ما ته چپ شه دا خبرې مه کوه وی پیران جمع له راځي مې ښه ما ته پته نه وه ماښام مونځ شو بیا مې ورته مې لکه پیر صاحب خو رانغی جمع له ما ته چپ شه که نه پیران جمع له چې ته راځي مې ښه ماسخوتن هم رانغی جمع وشوله خلک روان شو مې دا چېرته ځي وی دا خانقاه ته ځي که نه مې ښه خانقاه بل ځای ده وی او که نه د پیر صاحب حجرې ته به وځو هلته خانقاه ده مې ښه چې لاړو غټه حجره وه دنیا پکې راجمع وه او چې دا خلک ګرم شو جمع شو